السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن دی د ستمبر اولنی تاریخ د یو زړه کیسه درته کوم. یو ملک باچا و، په خپل محل کې د شپې ودو په نیمه شپه کې اوازونه شو. چې راپاسېدو ویې کتل نو وایي بهر د ګیدړانو اوازونه دي. هغه فوري وزیر ته ووایي چې ته پته وکړه دا څه چل دی. هغه وزیر یو ساعت پس راغی، وایي جی باچا صاحب دا ګیدړان وږي شوي دي نو فریاد کوي. باچا حکم وکړو چې سبا دې ټولو له راشن بندوبست وکړي. وزیر صاحب وی چې ټیک دی جی. سبا وزیر صاحب دنیا راشن واغستو، سی په خپل رشتہ دارو کې تقسیم کو، سی په دوستانو کې ټولو کې تقسیم کو. ماښام چې بیا شو، نیمه شپه شوه، بیا ګیدړانو فریاد شروع کو، چغې والې. باچا صاحب بیا سوچ وکړو چې پرون خو دوی وږي وو، موږ له راشن ولېږو. وزیر ته یې بیا ووایي چې وزیره ته پته وکړه دا څه چل دی. وزیر لاړو، لږ ساعت پس بیا محل ته راغی، وی باچا صاحب یخني کېږي، وی د یخنۍ نه پریشانه دي. باچا صاحب حکم وکړو چې دوی له بسترو کمبلو بندوبست وکړي. وزیر بیا سهار چې شو، دنیا کمبلې، بسترې، صادرې مادرې واغستې، بړستنې، او هغه په خپل دوستانو او رشتہ دارو کې تقسیم کړي. په درېیمه شپه چې شوه، بیا ګیدړانو چغې شروع کړې. باچا حیران شو چې یو شپه خو وږي وو، بله شپه یخني کېده، اوس څه چل دی. وزیر ته بیا ووایي چې وزیره ته پته وکړه دا څه مسله ده. وزیر چې محل نه بار لاړو، واپس راغی، وی باچا صاحب دا نن ستا شکریه ادا کوي، او دا شکریه به اوس ستا هره شپه دوی ادا کوي، ځکه چې د خوراک بندوبست مو شو او د یخنۍ بندوبست مو شو. دا مثال مې په دې وکړو چې سیلاب راغلی دی، زموږ په ملک کې آفتونه دي، د ریلیف کارونه شروع دي. حکمرانان دا خیال دی باچایان چې دي، زمونږ واکداران چې دي، هغوی وایي جوړ عوام څه فریاد کوو نو موږ وله پوره کو. ډېرې ادارې دي په منځ کې، ډېره مافیا ده، ډېر کمیشن خوران دي. هغوی د څه بچه رپورټ ورکوي، او په منځ کې خلک چې کم په سوشل میډیا فریادونه کوي چې موږ ته څه میلاو نه شو، یا وایي چې صرف د کیمپ جوړ شي چې سرکاري افسر یا وزیر یا مشیر دوره وکړي، نو چې واپس ځي هغه کیمپ سامان هم یوسي او موږ ته هېڅ میلاو نه شي. نو که بیا څوک فریاد کوي، نو هغه حکمران ته به دا خلک وایي چې جی دا مخالفین پروپیګنډه کوي، خلک ټول ماړه دي، کورونه هم ټیک شو، سیلاب اوبه مو وتې، هېڅ مسلې نشته. او دا دی دغه مثال زموږ د ادارو د مشرانو دی، د حکمرانانو دی، د دوی او د عوامو رشتنې. دوی ته چې کم دغه بیوروکریټس، کم ایجنسیانو والا، کم دغه زرخرید لفافې صحافیان رپورټونه ورکړي، یره جي خلک ډېر خوشحاله دي، څه بچه دی، په ایسی کمره کې دننه ناسي، د عوامو سره تعلق نه، هغه ته دا پته نه لګي چې بهر څه دي. خو چې دغه افسران، دغه ایجنسو والا، دغه چمچه صحافیان د هغوی ته څه په غوږونو کې ووایي، او همیشه حکمرانان چې د خوشامند دی، ډېر شوقیاني، چې صفت یې کوي چې جی بس تا خو ملک اسمان ته ورسو، محفوظ هم دی، ورڅ ټیک ټاک دی، نو هغې ته خوشحالیږي. او که معمولی تنقید دی وکړو نو بیا د خیر نشته. نو د هغې باچا کیسه زموږ په حکمرانانو او په هر نااهله ملکونو کې چې کوم مسلط فرسوده نظام دی، د هغوی کیسه ده. امید لرم چې تاسو پوه شوي چې څه حالات دي د ملک او د عوامو او د حکمرانانو په منځ کې چې کم خلک دي، هغوی رښتیا نه رسوي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.